السلام علیکم زه انیس خان او نن د نومبر 23 تاریخ یو 2 ورځې مخکې زموږ محترم ډي جی آی ایس پی آر صاحب ډو میډیکل یونیورسيټي ته تللی او د ځوانانو سره خطاب کړی ښه خبره ده چې ادارې د ځوانانو سره په رابطه کې خو اهم خبره ده چې د ضرورت ولې پیښ شو او دویمه خبره ده چې ډو میډیکل یونیورسيټي والا یو ډېر دلچسپه هدایتنامه جاری کړې وه د سټوډنټانو دپاره ما یې چې درته ووایم سټوډنټانو دپاره هدایتنامه وه چې 8 بجې به رارسئ هیڅوک به غیر حاضري نه کوي کو چا غیر حاضري وکړه نو 15 نمبرې به ترې کټ کېږي د ډاکټرانو دپاره چې محنت کوي 15 نمبرې ډېر شي دي صرف د اجلاس کې د میټینګ کې دغه تقریب کې شرکت نه کولو 15 نمبرې به ترې کټ کېږي بیا یې ورته ویلي وو چې ستاسو هر یو ته 10 کسان به منتخب کېږي صرف به هغوی سوال کوي او هغوی له به هم سوالونه انتظامیه ورکوي د دې نه اخوا سوالونه به نه کوي نو دې نه اندازو کې چې څومره کنټرول ماحول خو دا ضرورت د ځوانانو ته ولې پیښ شو په 77 سال کې خو چېرې د ادارو په عوام کې داسې دوري نه ده راغلې دومره ګیپ نه دی راغلی د دې بنیادي وجه دا ده چې د ریجیم چینج نه پس کم حالات د ملک سره شوي د آئین او قانون سره کم لوبه شوې ده بل د عوامو د منډیټ توهین شوی دی بل حکومتونه ماتولو جوړولو کې د اسټابلیشمنټ کم کردار و په هغې په وجه پړه لیکه ځوانان چې کم د تحریک انصاف سره د ادارو نه خفه دي نو اوس ځکه ضرورت و چې دوی ادارې والا خپل موقف پیش کوي دغه ځوانانو ته او هغې کې بنیادي خبره دا وه چې د ادارو مشرانو به وی چې دا 2 پارټیانې غلی دي او دوی دا ملک لوټ کو نو چې کله ریجیم چینج وشو اکه 2 پارټیانې په جعلي منډیټ ځکه چې په 8 فروری په ګڼ تعداد سره الیکشن کې ووټ د دوی خلاف تللی او دوی ټولو سیټونه بیللي دي خو بیا په فارم 47 د الیکشن کمیشن په سهولتکارۍ باندې او د اسټابلیشمنټ په سهولتکارۍ دا خلک چې کم عوام مسترد کړي دي نو هغه په قوم باندې مسلط کړي او هغوی مسلسل د ملک د تباهۍ باعث دي چې کم د آی ایم ایف په ریپورټ کې راغلي چې په تیر 2 کالو کې 5300 ارب روپے کرپشن شوی بیا داسې قانونونه داسې آئین کې تبدیلیانې وکړي چې هغه نور د سیاسي نظام نه د جمهوریت نه د عوامو اعتماد ختم شو نو زموږ محترم ډي جی ایس پی آر صاحب ځوانانو ته خطاب کړی هغوی ته به خپل موقف پیش کړي د ریجیم چینج نه پس ډېر کوششونه وکړو کله فنکاران لانچ کړي کله انفلوئنسر لانچ کړي کله کلاړیان میدان ته کړي خو هر ځای کې ناکامه دي نو زما خو خیال دا دی چې د ځوانانو سره ښه خبره ده خو د دې نه صرف یو فارموله ده چې ځوانان به واپس په ادارو اعتماد کوي او د هغوی سره به یې مینه سیوا کېږي او دا دی چې د ملک یو آئین دی د آئین او قانون باندې عمل وشي د عوامو د منډیټ احترام وشي چا چې الیکشن ګټلی هغوی له اقتدار او اختیار ورکړي شي په سیاست کې مداخلت ختم شي خپل چې کومه ډیوټي ده د حلف چې کوم زموږ په آئین کې د فوج حلف دی پای باندې عمل وشي نو بیا به د ځوانانو ته روزانه یو یونیورسيټي ته تلو ضرورت نه هغوی به خپله ګیلې ختمې شي ځکه چې کوم ځای کې ملک په آئین او قانون چلیږي هلته د خلکو ګیلې نه ګیلې هلته پیدا شي چې کوم ځای کې په سیاست کې مداخلت کړي په آئین او قانون عمل نه په الیکشن باندې ډاکه کېږي عدلیه مفلوجه شي د عدلیې کنټرول شي فیصلې د خواهشاتو مطابق د آئین مطابق نه هلته کې ګیلې مانې جوړیږي نو د دومره کوششونو د دومره خلکو لانچ کولو نه ښه دا ده چې موږ صرف په آئین کې کم زموږ کردار دی حلف مو اغستی په هغې عمل وکړو او آئین او قانون مطابق د عمل کوچلو نو بیا به د عوامو او د خلکو ګیلې ختمې شي او د ادارو او د عوام په منځ کې دا فاصلې به ختمې شي امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ به وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته